بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محصلینو او محصلاتو، زمونږ د نن ورځې آنلاین لیکچر د ترانک یا د تنې د اسکلیټ د برخو له جملې نه پالوي یا حوصله ده. حوصله د تشت یا د بازین او یا د لګن په معنا ده. د حوصلې په تشکل کې لکه څنګه چې تاسو دلته په شکل کې ګورئ، څلور هډوکي، دوی د کوکسي هډوکي، یو د سکروم هډوکی او کوکسیجیوس هډوکی، دا سره یو ځای کېږي او د دې له یو ځای کېدو نه حوصله رامنځته کېږي. دغه څلور هډوکي د څلورو بندو په واسطه سره یو ځای شوي دي. دوه بندونه لکه دلته چې موږ ګورو په دې شکل کې د ساکرو الیاک جاینټونو په نوم باندې یادېږي، یو یې ساکرو کوکسیجل جاینټ ده او څلورم جاینټ هم د سمپیزیس پوبیس په نوم باندې یادېږي. حوصلې ته که په مجموع کې تاسو دلته نظر اندازي وکوئ نو دوه سطحې لري چې یوه اکسټرنل سرفیس ده او بل انټرنل سرفیس ده. یوه د حوصلې بیرونی مخ ده او بل د حوصلې داخلي مخ ده، او دوه فوهې یا سوري لري چې یوه موږ د انلیټ په نوم باندې یادو او بل موږ د آوټلیټ په نوم باندې یادو. که د حوصلې انلیټ ته تاسو متوجه سئ، په قدم کې دا جوړیږي د سمپیزیس پوبیس د علوي څنډې په واسطه باندې، په خلف کې د اول سکرال فقرې د لاترال ماس د خلفي څنډې په واسطه باندې، په علوي کې احاطه کېږي دا د الیاک کرست یا د الیوم د برخې د پورتنۍ څنډې په واسطه باندې، او په قدم کې د کوکسي د هډوکي د قدامي څنډې په واسطه احاطه کېږي. خو که چېرته موږ د دې آوټلیټ ته متوجه سو، آوټلیټ په قدم کې د سمپیزیس پوبیس د سفلي کنار په واسطه باندې، شاته د کوکسیجیوس هډوکي د ضروې په واسطه باندې، او په دواړو خواو کې د اسکیوم او د کوکسي د هډوکي د انفیریر بارډر او په عین وخت کې د ساکرو الیاک یا د ساکرو سپینل لیګامنت او د ساکرو توبیرز لیګامنت په واسطه باندې د دې آوټلیټ احاطه کېږي. ما مخکې اشاره وکوله چې حوصله دوه سطحې لري چې یوه یې بیرونۍ سطحه ده او بله داخلي سطحه ده. د حوصلې بیرونۍ سطحه ته که موږ متوجه سو یا حوصله موږ له بیرون نه چې ګورو، په قدم کې د دې سمپیزیس پوبیس راځي او په عین وخت کې د پوبیس د قطعې پورتنی او ښکتنی راموس ورسره د ابټراتور فورامین قدامي برخه راځي. اما که چېرته موږ حوصله له جانب نه وګورو نو پاس قسمت کې البته ګلوشیل سرفیس راځي، ترنه لاندې د استابولم په نوم باندې یوه چقوري راځي، او ترنه لاندې بیا د ابټراتور فورامین شاتنۍ برخه او ورسره د اسکیوم د برخې د توبرزیتي قسمت یا اسکیل توبرزیتي په دې کې راځي. خلفي سطحه که موږ وګورو یا له خلف نه حوصله موږ وګورو نو په دې کې موږ د ساکروم د هډوکي او د کوکسیجیوس د هډوکي خلفي برخه مشاهده کولی سو. که حوصله موږ له داخل نه وګورو نو حوصله په داخل کې موږ یو لاین ګورو چې دا لاین د ارکویټ لاین او د اولې سکرال فقرې د پورتنۍ څنډې او د لاترال ماس د قدامي څنډې په واسطه او په عین وخت کې د سمپیزیس پوبیس د پورتني کنار په واسطه باندې جوړیږي. دغه لاین د حوصلې داخلي برخه په دوه برخو باندې ویشي، چې اوله د لاین نه پاس برخه ده چې په یو خوا کې هم د الیاک فوسا په واسطه باندې او بله خوا کې هم د الیاک فوسا په واسطه باندې دا جوړیږي، او له دې لاین نه لاندې موږ ابټراتور فورامین داخلي سوری موږ ګورو، او په عین وخت کې کوم هډوکي چې د سوری احاطه کړی ده هدم مترنه د پوبیس او د اسکیوم د قطو داخلي برخې دي چې دا موږ پکې مشاهده کولی سو. حوصلې ته که تاسې متوجه سئ، لکه چې مخکې ما ورته اشاره وکوله
چې د حوصلې جوف د یو لاین په واسطه باندې په دوه برخو باندې ویشل کېږي. دا لاین په حقیقت کې د سمپیزس پوبس د ولوي سنډي د پوبیک کرست ارکویټ لاین د اول سکرال فقري د لاترال ماس د قدامي سنډي او د اول سکرال فقري د جسم د قدامي سنډي په واسطه باندې چې دا موږ د سکرال پرومانتریوم په نوم باندې یادو د دې او عین ساختمانونه په دابل خوا کې دا سره یو ځای کېږي او خط جوړي چې دا خط دایروي شکل لري او موږ د خط ته ترمینل لاین وایو. له ترمینل لاین نه چې پاس کومه برخه د حوصلې ده دا موږ د فالس پلویک په نوم باندې یا د کاذبې حوصلې په نوم باندې یادو چې دا په حقیقت کې د ابدامینل کاویټي برخه ده او له دې لاین نه چې لاندې کومه برخه د حوصلې راځي دا موږ د ترو پلویک په نوم باندې یا د حقیقي حوصلې په نوم باندې یادو او دا په حقیقت کې موږ دلته له همدغې حوصلې نه بحث کوو چې یو یې موږ کومې حوصلې ته چې موږ ترو پلویک ویلې همدغه حوصله د موږ دلته مدار د اعتبار ده او په همدې باندې موږ بحث کوو. دلته که تاسو متوجه سئ دغه لاین چې موږ د ترمینل لاین په نوم باندې یاد کړ دا په حقیقت کې د همدې حوصلې چې موږ د حقیقي حوصلې په نوم باندې مسما کړ د دې انلیټ تشکیلوي او لاندې برخه یې د آوټلیټ په نوم باندې یادېږي چې انلیټ بیا هم زه وایم چې په قدام کې د سمپیزس پوبس د ولوي سنډي په واسطه باندې شاته د اول سکرال فقري د جسم د قدامي سنډي په واسطه باندې چې موږ د سکرال پرومانتري په نوم باندې یادو او د همدې سکرال فقري د لاترال ماس د قدامي سنډو په واسطه باندې د ارکویټ لاینو په واسطه باندې دا تشکیلیږي. که موږ آوټلیټ ته متوجه سو نو آوټلیټ په قدام کې د سمپیزس پوبس د ښکتنۍ سنډې په واسطه باندې شاته د کوکسیجیوس هډوکي د ضروې یا د اپیکس په واسطه باندې او په دواړو خواو کې البته د کوکسي د هډوکي د سفلي کنارو او د سابکروتوبیرز لیګامنټو په واسطه باندې دا احاطه کیږي. دلته مهمه خبره دا ده چې موږ د حوصلې اقطار یا د حوصلې قطرونه چې د ولادي نسایل نظر ډیر زیات مهم دي موږ د انلیټ او آوټلیټ په برخو کې مشاهده کوو. د انلیټ په برخه کې که موږ وګورو نو دلته دغه لاین چې تاسو ګورئ د انټیریور پاسټیریور ډایمیټر په نوم باندې یادېږي. شروع د لاین د سمپیزس پوبس د ولوي کنار له وسط نه ده او د اول سکرال فقري د جسم د پورتنۍ وجې د قدامي سنډې تر وسطه پورې دا امتداد پیدا کوي. دا موږ د انټیریور پاسټیریور ډایمیټر په نوم باندې یادو. دویم قطر چې موږ ګورو هغه عبارت ده له ترانسورس ډایمیټر څخه. یوې خواته یو ارکویټ لاین او بلې خواته بل ارکویټ لاین دې وسط موږ د یو خط په واسطه باندې سره وصلو. دغه خط په حقیقت کې موږ ته د حوصلې د انلیټ په برخه کې ترانسورس ډایمیټر را په ګوته کوي. دوه قطرونه نور چې د اوبلیک ډایمیټرو په نوم باندې یادېږي او هر یو د دې ډایمیټرو د ساکرو الیاک جاینټ له سفلي کرسپن نه شروع کیږي او تر الیوفوبیک ایمیننس د مقابل طرف پورې امتداد پیدا کوي. بل موږ د حوصلې اقطار د آوټلیټ په برخه کې ګورو. په عین شکل باندې لکه څنګه چې مخکې ما اشاره وکوله چې انټیریور پاسټیریور ډایمیټر ترانسورس ډایمیټر او اوبلیک ډایمیټر د انلیټ په برخه کې د آوټلیټ په برخه کې عین ډایمیټرونه یعنی عین اقطار شتون لري. انټیریور پاسټیریور ډایمیټر دی سمپیزس پوبس د سفلي کنار له وسط نه د کوکسیجیوس هډوکي تر اپیکس یا ضروې پورې امتداد لري. ترانسورس ډایمیټر د یو اسکیل توبریزیتي نه تر بل اسکیل توبریزیتي پورې او اوبلیک ډایمیټر د ساکروتوبیرز لیګامنټ له وسط نه د پوبس د قطعې او د اسکیوم د قطعې د راموسونو یا د پوبس د قطعې د سفلي راموس او د اسکیوم د قطعې د راموس اتصالي محل پورې دی خواته او دی خواته امتداد لري. لکه څنګه چې تاسو دلته ګورئ د انلیټ په برخه کې د اقطارو اندازه شتون لري او د آوټلیټ په برخه کې د اقطارو اندازه شتون لري دلته نوشته شوې ده. دغه اقطار یا دغه اندازې یا دا ډایمیټرونه په اناټومیک پلویک او ابستریک پلویک کې سره تفاوت لري.
معنا دا ده موږ اناټومیک پلویک د هغو زنانو حوصله چې هغه یا د منوپوز په دوره کې یعنی او یا دا ده چې دا د بلوغ سن ته نه رسېدلي او واده سوي نه یا مجموع کې داسې وایو چې کومه زنانه چې هغه په ګېډه باندې ماشوم ونه لري نو دې حوصلې ته او د نارینه حوصلې ته موږ اناټومیک پلویک وایو. خو چې کله زنانه پرېګنان سي او د هغې په ګېډه باندې ماشوم وي نو بیا رخوه نس چې په داخل د حوصله کې په دغه صورت کې موږ دغې حوصلې ته ابستریک پلویک وایو. نو د حوصلې اقطار د انلیټ او آوټلیټ په برخو کې په اناټومیک پلویک او ابستریک پلویک کې لږ څه تفاوت سره معنا دا ده چې په ابستریک پلویک کې لږ څه اندازه زیاتېږي. که د حوصلې جوړښت ته تاسې متوجه سئ حوصله په نارینه او زنانو کې څه خاص وظایف لري. یو له وظیفو څخه دا ده چې دا د هغو ساختمانونو تحفظ یا حفاظت کوي کوم چې د په جوف کې شتون لري. هدف متن ریکټوم هوانال کانال د په دواړو جنسو کې او په زنانو کې رحم ده وری ده یوتیرین تیوبونه دي او وجاینا ده او په نارینو کې پروستات غده ده سیمینال ویزیکال ده او د واز ډیفرنس حوصلې برخه ده. دې په تحفظ کې حوصله رول لري. یعنی معنا دا ده چې هر ضربه واردېږي نو ضربه مستقیما دغه اعضاو ته نه رسېږي د حوصلې د اړوکو په واسطه باندې ضربه دفع کېږي. دویمه مسله دا ده چې دا په زنانو کې د ولادي کانال د سپورټ وظیفه هم په غاړه لري. یعنی معنا دا ده چې د زنانو ولادي کانال د همدې حوصلې د اړوکو په واسطه باندې سپورټ کېږي. او بله وظیفه دا ده چې د وزن په انتقال کې له تنې نه سفلي طرف ته هم حوصله رول لري. یعنی وزن د همدې لارې نه انتقالېږي له تنې نه سفلي طرف ته. په حوصله باندې یو تعداد عضلات هم ارتکاز کوي او دا عضلات مختلفې دندې سرته رسوي. د مثال په ډول باندې کوم عضلات چې هغه د حوصلې آوټلیټ د هغې په واسطه باندې احاطه کېږي نو دا عضلات په حقیقت کې موږ د فلویک ډیافراګم په نوم باندې یادو چې دلته په زنانو کې او په نارینهو کې کوم ساختمانونه چې هغه په داخل د حوصله کې د هغې د سپورټ مسؤلیت په غاړه لري. د زنانو او د نارینهو حوصله په خپل منځو کې سره لږ څه تفاوتونه لري. یو تفاوت خو دا ده چې د نارینهو د حوصلې جدا د زنانو په تناسب باندې ضخیم ده. دویم فرق دا ده دا د سکرون د اډوکي او لاندې کوکسیجوس اډوکی ده. د دې دواړو اډوکو مقاریت یا ژوروالی دا په زنانو کې زیات ده او په نارینهو کې کم ده. د ترو پلویک یا د حقیقي حوصلې پراخوالی په زنانو کې زیات ده په نارینهو کې کم ده. بل د ترو پلویک انلیټ اندازه په زنانو کې زیاته ده نسبت له نارینهو نه. او د اخرني فرق په رابطه باندې داسې ویلی شو دغه صورت چې موږ د ابټراتور فورامین په نوم باندې یادو دا په زنانو کې مثلثي شکل لري او په نارینهو کې د شکل بیضوي ده. له توجه څخه مننه.